وای چې مې وکتل د جانان مخ ته مې وکتل نو رخسار باندې د غم آثارو لاندې مې سینې ته وکتل د محمد رسول الله ګریوان مې کلو ولیده ما سپینه سینه د محمد رسول الله ولیده ورنږدې شوم چې مې وکتل د نبی اسلام په سینه باندې د چړو زخمونو د سینې ټوله زخمي شوې ده ورنږدې شوم ما وی د الله محبوب سینه د زخمي ده دا ولې وای ما وی چې دا کافران ډیر ظالمان دي چې تاسو سره ظلم کوي ما ته محبوب وای نه دا کافران نه دي دا زما د امت مؤمنان دي چې صبحی را پاسي نو زما په سینه باندې گزار وکړي نو بیا کار نه دي محترم امام زین العابدین رحمت الله علیه نه چا تاسو وکړ وای په قران کې د ټولو زیات امید والا آیات کوم یو دی امید والا آیات کوم یو دی توجه شته وی د ویړه کې وی چې قران کې الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت منه امید وی کې دي چې دا آیات راته وی توجه شته نن د محمد رسول الله یو عجیب جمله وی وی ما کې دي چې دا آیات وی نو امام زین العابدین رحمت الله علیه راته وی چې د ټولو نه امید والا آیات قرآن کې الله فرمایي ولسوف يعطيك ربك فترضى اے محبوب زرد چې تا به مونږ رضا کو مونږ به تعالی هغه څه درکو فترضى چې تا به راضي کو کله چې دا آیت نازل شو محمد رسول الله به د امت لپاره جړل قربان شم د محمد رسول الله نه د خپل امت لپاره به جړل او داسې به جړل چې د سینې به اوازونه کول د خپل امت لپاره چې اللهم اغفر لامتي خدای زما امت معاف کړه راشه تا ته د جنت البقیع هغه خبره نکوم وای صحابه وای پیغمبر داسې جړل قسم دې د جنت البقیع مقبره د محمد رسول الله جړه ما په مسجد نبوي کې اوریدا چې د محمد رسول الله سینې شرنګار کول اوازونه کول او اوازونه کول چې اللهم اغفر لامتي خدای زما امت معاف کا زما پیغمبر به جړل به چې دا آیت نازل شو ولسوف يعطيك ربك فترضى اے محبوب زرد چې مونږ به تعالی هغه څه درکو چې تا به راضي کو نو زما پیغمبر جمله وفرمایله صحابو ته اعلان وکړ او صحابو سنو وای قسم دې د کله نه چې زما رب دا آیت نازل کړ زما د رب په ذات باندې قسمي تر کومه پورې چې زما رب یو امتی زما جنت ته نه داخل کړي زما د خپل رب نه رضا نشم شو سبحان الله قربان شم او یو عجیبه جمله وایم جی توجه شته عجیبه قربان شم د الله د ذات نه خپل محبوب څوک چاله نه ورکي خپل محبوب څوک چاله نه ورکي قربان شم د الله د ذات نه چې محمد رسول الله خپل محبوبم جوړ کوم موږ لمراک خپل محبوب هم جوړ کوم موږ لمراک دا ډیر ګران کار دی چې خپل مینه څوک چاله ورکي زما رب خپل جانان موږ را کړی دی زما محترمو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی رسول سلام کېناست نو په خندا شو وی داسې وخندل چې غاښونه مبارک ښکاره شو وی قسم دې ټول صحابه ورته کتل توجه شته نو دغه غاښونو نه به رڼا لړه د خپل جانان د حسن خبره ونکړم وی رڼا ته لړه د مدینې منورې دا دیوالونه منور کړه په رڼا باندې نو انس وی قربان شم د محمد رسول الله باندې گویا چې په عرش باندې زما رب دیدار کوي او په فرش باندې موږ صحابه کرام دیدار کوو شو تر سبحان الله نو الله موږ خپل محبوب را کړی دی خپل جانان موږ ته حواله کړی دی تاسو له مې در کړی دی او زموږ حال وګوره قسم دی زموږ حال وګوره یو اخیری جمله بس دعا کوو و یو بزرګ نبی رسول الله والسلام مبارک باندې با په څلوېښت ورځو کې 1,00,000 درود ووي او چې څلوېښتمه به برابر شوه نو لاس به اوچت کړه خدایه دا مې خپل جانان ته تحفه کړي دي خپل جانان ته ځکه نبي رسول الله ته څه ضرورت دی داسې څوک شته چې 1,00,000 درود ووایي لاس اوچت کړي خدایه خپل جانان ته مې تحفه کړي څوک شته داسې څوک شته نه جنان مونږ کمزوري ډېر کمزوري منیجر صاحب مونږ ډېر کمزوري مونږ ډېر عاجز یو دا مې وایي زمانه تېرېده ارزو مې راله چې زما دا تحفه محمد رسول الله ته رسیږي که نه او که رسیږي نو خدایه د دې محبوب ملاقات خو را سره وکړه خدایه ستام جانان دی او زمام جانان دی خدایه ستام محبوب دی او زمام محبوب دی نو د دیدار شربت څکمه څه کوم د دیدار شربت څکم د محمد رسول الله د دیدار شربت څکم اوده شوم جي
چې ودشم او مې کتل امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما ته خوب کې جلوه افروز شو. وای چې مې وکتل د جانان مخ ته مې وکتل نو رخسار باندې د غم آثارو لاندې مې سینې ته وکتل د محمد رسول الله ګریوان مې کولو ولید. ما سپینه سینه د محمد رسول الله ولید. ورنږدې شم چې مې وکتل د نبی اسلام په سینه باندې د چړو زخمونو د سینې ټوله زخمی شوې ده. ورنږدې شم ما وی د الله محبوب سینه د زخمی ده دا ولې وای ما وی چې دا کافران ډیر ظالمان دي چې تاسو سره ظلم کوي. ما ته محبوب وای نه دا کافران نه دي دا زما د امت مؤمنان دي چې صبح را پاسي نو زما په سینه باندې گزار وکینو بیا کار لدی محترم زما په سینه باندې گزار وکینو بیا کار لدی. وی ډیر مې وجړل زما محبوبم وجړل په خوب کې امام وجړل. ما وی خدای دا څوک دی چې جناب محمد رسول الله په سینه باندې د چړې گزار کوي. زما محبوب ها زما امتیان دي. وی قسم دی په دا پاک سینه باندې چاړه داسې راکاږي لکه انسان چې د قربانۍ په څاروي باندې چاړه راکاږي. محترم ډیر تکلیف ته راته وی ډیر درد راته را رسیږي. نو محترم مونږ ډیر عاجز او کمزوري مونږ ډیر عاجز او مونږ اسم نشو کولی نو چې دام نشو کولی چې صبحی را پاسم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ذبح کما. محترم مونږ دون عاجز شو او ما یو جمله وویله د صحبت ډیر لوی اثر دی چې کم خلک د محبوب په صحبت کې پاتې شوي دي. ان شاء الله آینده جمعه به بیا دې باندې بحث کوو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا دعاوك امين. الحمد لله رب العالمين. الله دا ما چې سوي دي سوره خدای خپل دربار الله کې قبول منظور کړي. الله دا موږ دا لګ ناست خدای په ډیر باندې قبول کړي. الله دا موږ دا لګ ناست په ډیر باندې قبول کړي. الله دې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري. حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوري. الله د چا څه قسم شری حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي. کوم مرګري لره نه بیان لراغلي دي خدای قدمونه په تل د نیکي کې واچي. الله ز فقیر معاجز م زهیس نشم کولی. خدای د دې عوض وته په دنیا آخرت دوانو کې ورکي. الله د دې عوض په آخرت او دنیا دوانو کې ورکي. الله دې حاضر مجمع کې سو قرضداري ناستي خدای د قرض د عذاب نه اوساتي. الله څه قسم شریع حاجات دي د الله زلون کې شریع حاجات دي د خپل در نه پوره کړي. زموږ یو مرګري سره دعا اپیل کو خدایا د څه قسم مشکل له خدای ته حل کړي. د چا څه قسم مشکلات ته حل کړي. مونږ ته چا د دعا ویلي خدای زموږ په دعا کې د اغي حصہ او د اغي په دعا کې خدای زموږ حصہ وګرځي. الله ته زموږ نه رضا شي. الله د پاکانو علماو نیکانو خلکو صحبت مونږ ته را نصیب کړي. خدای په وخت ځن کدلم دا کلمه په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام